जी ګرانو کتونکو السلام علیکم د غیر منصوب سره زیم سیف الله او تاسو ګوره خیبر نیوز په دې تیر هفته کې چې څنګه مونږ وکتل چې د عاصم منیر چې کوم جنرال عاصم منیر صاحب د اغي او د ډونلډ ټرمپ چې کوم دی اغي ملاقات شو په امریکا کې د دې ملاقات نه په ټوله خطه کې لکه کوم مونږ وګورو هندستان دی ایران دی یا پاکستان یا امریکا یا چاینا د دې په دې باندې ډیفرنٹ انګل سره خپل سوچونه جوړ شو او چونکه پاکستان داسې یو ملک نه چې سړی وي د دې څه ویلیو نشته د دې یو ډېر سټریټیجیک ویلیو د خاص طور باندې په دې خطه کې خو ډېر سټریټیجیک ویلیو ده او بیا په داسې ټایم کې چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنگ روان دی نو داسې ملاقات چې دی په دې باندې ډېر شانته سوچونه یا پرسپیکټیوز چې کم دی نو هغه بلډ کېدی شي او د دې ملاقات نه په ګمونګو ګورو په هندستان کې کافي زیاته دینه تکلیف ته هغه چې دینو لکه دې ته ډېر څه په ښه انګل نه ګوري الټا دې باندې پروپاګاندا سٹارټ کړی دي په دې ټولو ټاپکونو باندې موږ نن خبرو کوو حسن صاحب سره حسن صاحب موږ سټوډیو کې موجود دي السلام علیکم حسن صاحب څنګه حسن صاحب خیر شکر بالکل بهترین اچھا حسن صاحب دا راته وایي چې پہلے د عاصم منیر فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب او د ډونلډ ټرمپ د ملاقات جنرالي تاسو څنګه ګورئ اوورال تاسو دې ته څنګه ګورئ ګوره سیف الله لکه یو خو حقیقت دی چیرې لکه دا یو انپریسیډنټډ میټینګ دی انپریسیډنټډ په داسې حال سره چیرې غیر معمولی چیرې لکه داسې مخکې چته شوي نه دي لکه چیرې د فوج جرنیل د ملي دغه سره لکه ټیک د جنرال ضیا او جنرال مشرف او جنرال ایوب خدا خلکو چیرې دا هغه ایز ا پریزیډنټ ټیم کې ایز ا پریزیډنټ مارشل لا ایڈمنسټریټرز او هغه سټیټس کې راغلی و خدا سي چې وین دیر از ا ګورنمنت اند دیر از ا پراپر دغه وغه کې چې دی لکه د دنو دایو دغه دی چیرې دا انپریسیډنټ ایگزیکټلی اوس کدا مونږ وګورو د دې دوه درې اسپیکټس کې دي شي یو خدا د چې د ریجن دا چې کوم حالات دي د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کوم جګړه روانه ده نو دا یو اسپیکټ دا دی د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم جګړه وشوله دا غي نه پس چې کوم حالات سیاسي یا سټریټیجیکي یا کم جوړ شو هغه دویمه خبره ده بل د پاکستان او د امریکې د وخت خپل یو ډیر ښه ټریجکټری باندې کم د اکانومي باندې خاص کر پاکستان چې دا کم بیٹ کوین شو یا دا بلاک چین شو په دې باندې د دې چې کم د دې چې کم د مایننګ ترازی په دې کې لکه د ټرمپ او دا کم چې سټیو ویټ کاپ چې کم دی لکه دا کم چې پرون د میټینګ کې ناستو مو بالکل نو لکه دا بیا دریم اسپیکټ دی نو زه ته ما چې دا مونږ وی کین ټیک اټ از ا کلیکټیو ثینګز چیرې لکه دا مجموعي طور دا وایو نو د کې د ایران دا ځکه چې دا کته سو خیالي نو پریزیډنټ ټرمپ جی 7 نه ارلی روت کینیډا کې چې کم دغه نو راغی بیا دلته کې چې کم دی ځکه چې جنرال عاصم دل نه تلې وایټ هاوس ته غلا او خپل ته کې د 250 وی چې کومه سالګرا و خدای باندې کوم دي چې کم دغه دی وی لکه د امریکای خو په دې راي چې هغه دې ته نو انوایټ کړي د پریډ ته مونږ نو انوایټ نه پریډ ته انوایټ ور دا انډین دغه دی انډین پروپاګاندا دا پریډ ته نو انوایټ کړي څنګه تلو او لکه باقاعده دا خو چې کوم دغه دی چې دغه کې دی ملما خو په غي په هیڅ باندې تلو نو دی الټیکیو امریکا کې وایټ هاوس دی نه دی انوایټ کړي صحیح لکه ما نه دی وایټ هاوس نه دی انوایټ کړي چیرې لکه امریکای ته راشه ها لکه دی الټکی پریډ لته و بیا خدام نه دا چیرې لکه اچانک بیا پریزیډنټ ټرمپ خیال لاغه وی چې راشه سره غرمه روټه وخورم یو غنټه نه بیا 2 غنټه ته شاته چې کم دیم بیا یو دغه وو یو لابینګ د زله پاکستان ډیر کیلکولیټډ روان دي لکه هغه هټ اند رن والا نه دی چې مړه بس راځو ګورو با الله به خیر کیږي نه لکه زمونږ د زله چې څنګه پریزیډنټ ټرمپ راغلی نو دیو ته مخکې خپل تیاری کړی دی چیرې د سره به مونږ څنګه ریلیشن د نو هغه کې لګ بیا دغه اپس اینڈ بټس دي صحیح شو هغه هر څه کې پاکستان دی وخت کې بیٹ کوین کې لګ ډیر ما مونږ خپل د بلاک چین هلن کې دم یو خبره ده چې دینه پہله د ایلیګل پاکستان ډیجیټل اکانومي چې کوم دی خبره ده نو لکه دا سيزونه کیږي نو یو هغه تیاریبل دا دی چې کته خیالي د انډیا او د پاکستان ځکه کم جنگ وشو نو پدې کې پریزیډنټ ټرمپ وی چیرې دا مونږه ما میډیټ کړی دی نو مونږ مو چې تا کړی دی انډیا والا وی چیرې نه د کې دا نه دا خو به زموږ هلکه دا د مودي دغه نه پس راغی بیان ورکوي دا د ندی لکه ډونلډ ټرمپ دی کې سرول نشته دا بایلیټرل و دا مونږه ډي جی موس کړی دی خو هغه بیا و مودي په نیکسټ ډے باندې داغه نه پس بیا و چې نه
ما دا کړی دی. او نو ټرمپ خو بالکل ټرمپ دا وی چې ما دا کړی دی. ګوره هغه کنوینس دی. بل دا دی که تاسو وګورئ نو لمبي ملاقات د کله چې دا جنګ ودرېده زونه لرې خو نه هغه ټایم کې هم دا خبره وشوله چې امریکا انټرونشن کړی دی. دا خو بیا دوی وروسته وایي چې یاره لکه اوس د امریکا انټرونشن نازي نو موږ ته به لوکلي مسلې راځي. د هغې نه د وتو دپاره دوی بیا دا بله د مودي خپل یو هسټري پاتې شوی دی چې دې نه پهلې لکه کله هم لکه د پاکستان د 71 په جنگ کې هم د به کریټیسایز کو چې حالانکه خو دې خپل ګټه ګڼي چې پاکستان ته امریکې د وجې نه چې دی انډیا چې د امریکې د وجې نه ډېر شیزونو کې مخې ته لا نړو اکوپاید کشمیر یې دغه نه کو دا هم د ده لپاره یو چیلنج و چې کو دی دا اکسپټ کړي چې د امریکې کړی دی نو موږ چې تا خپله ټول بد رد بوی کانګرس پسې چې د امریکې خبره مني نو هغه خبره ده خو حسن صاحب دا چې لکه زه دا وایم چې دا لکه پاکستان د تناظر نه دا ډېر یو اهم په دې دی چې د دې مطلب دا دی چې یاره په دې خطه کې څه کېږي. ګوره ظاهره خبره د ګلوبل پاورز چې کوم دی چې څه داسې میټرز راځي چې هغه د ګلوبل امپورټنس وي نو هغه ملکونو سره تعلق یا رابطه کوي چې کم میټر کوي. بالکل. نو دې ټیم کې امریکې سره خو بالکل د ایران په مسله باندې پاکستان سره صلاح کیږي نو د یو پوزټیو دغه دی انډیا اګنور کیږي خو بشرطه کو ایز ا میډیټری بشرطه دا نه چې ما په خیال لکه کو پاکستان ایز ا میډیټر ټو ماچ کنه لکه کم چې دا چیرې پاکستان زمانه د خیال چیرې لکه دې ځل به هغه سوچ کم چې 2001 کې اچھا سن سے پہلے خدا چې لکه جنرال عاصم منیر ولې لکه زموږ پولیټیکل لیډرشپ ولې نه نو دا سوال خو دی چې یاره وای ناٹ د پرایم منسټر خو لکه دې ټیم کې ما په خیال مې بي چې امریکن نیو چې یاره who is the man in power لکه سنسب دی کې خدای لري چې د ډیموکراسي پسې ساره شپه خبرې لکه پروموټ کول غواړي او بیا یو جنرال کې نه خدای خو اتوماتیکلی امریکا هم نه غواړي چې ډیموکراسي دی ډیموکراسي خبرې کول یو شی دی حقیقت بل څه دی. امریکا خو چېرې هم د ډیموکراسي دپاره چېرته کار کړی نو بظاهر خو دنیا ته وایي لکه ګوره د امریکن انټرسټ خبره ده هغوی څه مفاد کې د هغوی مفاد کې جرنیل دی جنرال ضیاو جنرال ایوبو جنرال یحیاو جنرال مشرفو اټس اوکې دا خو لکه دا خو میټیریل دی دا خو مونږ دلته کې چې کوم دی بل دا د دې سیزونه چې دي که نه دا په لارجر دغه کې چې کوم دی بیا څوک دی ته نه ګوري یو آر بیک ډیموکراسي سو وټ د هیل اټ از اف یور پیپل یو کانټ فیډ د پیپل هغې لکه باره کې دا هم خبره کوي خو که دلته کې ته لکه پرس که بل طرف ته وګورې که اف یو آر ا ګډ سټیټ ستا خلک خوشحاله دي خلک دغه دی پکې اوس پاکستان دې ټیم کې یو هایبریډ ریجیم دی کوم چې ډیفینس منسټر دا ویلي چې اټ از ا کولابوریشن of the military and the political او هغه وی چیرې لگا خو پکې دې پورې لاړه چیرې کدا په 90s کې دا هایبریډ مونږه ټرای کړی وي نو ما په خیال وی چې دا حالت پنو دا کم چې مونږه بیا مونږه خبره دا ده چې ما په خیال پاکستان لبد دې ایکسټریمز نه راوتل پکاري یا بالکل ډیموکراسي یا بالکل ډیکټیټرشپ یا بالکل ډیموکراسي یا بالکل ډیکټیټرشپ لیټس میټ سمویر ان بټوین. نو ټیک د خواسن سے بیا دا چې اوس د کوم انډیا او د پاکستان د جنگ وشنو په کار نه چې بیا لکه کو دا از اټ از دا د لکه زه دا نه ما د خبره چې هی از د موست پاورفل پرسن خو بیا د ورپسې د زموږ چې کوم د سیاسي او قیادت چې کوم بیا وکټري کلیم کوي په کار دي نه اټ از ا کلیکټیو ثینګز کنه دا خو یوازې فوج خو وکټري نشي کوي یو خبره ته کوم فوج خو یوازې دا نه ده چېرې لکه فوج سره شاته چې زه نیم ولاړ ته نیم ولاړ ما ایز ا میډیا کې چې کوم کردار کړی دی زما امباسډر چې په ډیپلوماټیکلی کم کړی دی پارلیمنٹ کې چې کومې خبرې شوي دي سیول سوسایټي چې څه کړي دي جنګ خو یوازې فوج نشي کوي لکه دا خو یوازې ټریګر نه دی که نه چېرې ته ټریګر دباو کوه بس دغه د هغې نه پس چې کوم د ګټه دغه کول دي کنسالیډیټ کول دي فتح کنسالیډیټ کول دي خو ته نشي کولی. په کارګل وار کې مونږ کتلو چې کله دواړه په یو پیج نو کارګل کې چې په یو دغه هم پکې نو ایون ملیټریز په یو پیج نو او د وجه نه بیا نو واټ هیپن لکه دا یو دغه نو دا نه ده چې یاره جنګ صرف فوجونه ګټي جنګ قومونه ګټي جنګ ملکونه ګټي دا پکې یو لکه دا دغه دی. نو عاصم منیر واز awarded with the title of a field marshal اوس اوکې صحیح ده بس چلیږي مخکې زو راځي وي خاچا حسن صاحب لکه ډونلډ ټرمپ عاصم منیر هم کال کړي او د سیم چې دی نو لکه دا د زوس د انډیا طرف نه د انډیا خبره کوم چای وی چې مودي هم کال کړي خو مودي چې دی هغه ورته وی چې زه نیم اویلیبل کروشیا ته لاړو پهله خو دې خبره کې تاسو ته څونه صداقت ښکاري چې واقعي کې ته انویټیشن تللی دی هغه ریجکټ کړی دی کروشیا ته تللی دی. دا یو خبره حقیقت دی چې ګوره انډیا اهمیت زیرو شوی خو نه دی او نه د پاکستان خپل اهمیت ګین کړی دی انډیا خپل اهمیت ډاون کړی دی. ګوره دی چې کله
مودي په he was in Canada somewhere like G7 کې دته پریزیډنټ ټرمپ بالکل کال کړی دی چې تر راځي نو په واشنگټن ناشه دلته بل چې وبو کې بیا به زه نو زهره خبره د ګوره مودي خو مې ز پرایم منسټر دا ویلي چې دیر از جنرال پاکستانی جنرال دی نو که زه لاړ شم زه مودي سره ملاو شم دا ټرمپ سره ملاو شم او بیا جنرال اسیم هغه له زیات پروتوکول ورغه په دا کم چې ورک نو دې سره خو به دا غسټیشر ډیر خراب شو کنه سو ایٹ هوم هی وډ هاف بین بیټن اپ ایگزیکټلی چیرې لکه دا نو هغه خو یو پولیټیکل کس دی نو هغه پولیټیکل دغه په دې کې وګڼم چې ټلیفون باندې خبرې وشولې ټلیفون باندې هر څه ګپ لګولي هغه یو سوي دی بل سوي خدا دې چې هغه بیا دا آف کړله چیرې دې وخت د ماتله چې کم دي دا لکه دغه نه دی لکه this was a political decision پولیټیکل ډیسیژن خو لکه ډونالډ ټرمپ آیا د چې کوم د میډییشن خبره کړې وه د کشمیر وی thousands of years نه نو آیا دا د دغه یو موټو کېدی شو چې دا دواړه زه کېنوم او د کشمیر دا مسله پې ریزالو کړم او کنه هغه ما په خیال دومره زر خدا نشي کېدلی چې هلته کې هسې منیر هملته کې د تم راشي دا سو دکان مسله خو نه ده او دا خو د یو یا د ګاډي مسله خو نه ده چې د ګاډي ورکړې هغه ګاډي اخیستې یا د قرض مسله ده دا خو د ملکونو مسلې دي او د ریاستونو مسلې دي او ډېرې زړې څنګه چې هغه وي اټ از ا هسټري اف 100 years لکه د دې تو ګورو د کشمیر واقعي ډېر زړه هسټري ده کشمیر بذات خود هغه د ډوګرا نه مخکې چې کوم نه لکه د دوی دغه روانو کنه نو داسې نه وه ما په خیال هم دا وه چې هغه وایي چېرې لیټس ګیو ټایم ټو مودي آلسو چې مودي هالټ نشي خو ظاهره خبره د بل طرف ته چې کوم دی یو آر کالینګ جرنل اف سټیټ وچ از د مودي مخالف دی تا هغه کال کې نو مودي لپاره خدا ما په خیال ټوټ به بین بیگ امبارسمنت چې هغه دې کړی دی تلوي او دی الته کې دغه کړی صحیح او دا لکه دا یو ډېر عجیب د غیر پاکستان پروپوز کړی دی چې ډونالډ ټرمپ چې دی د نوبل پیس پرایز لکه نومینیټ شي دا یو ډیپلوماټیک سټنټ دی یا د دې صرف شامل موږ ته let's go by the state narrative kana like there can be two questions there can be more than two questions like why Pakistan has done it خو لکه instead of دې وخت کې دا کم دی چې why go against the state narrative is چیرې ظاهره خبره د state has its interest our interest زمونږ دا دی چې دې ټیم کې we are confronting a bigger enemy that is India is just planning to attack Pakistan again it has already done a number of attacks on Pakistan ټیک شو هغه شی خو په خپل ځای باندې اوس دا دی چې the world big powers is America the most powerful person on earth currently is President Trump حقیقت ته پکې اوس خبره دا د په دې ټیم کې it is better to friend him instead of دغه نو هغه د پاره کته you can exercise any دغه د پاره we have this time چې لکه راشه هغه ډېر غټ کار وکړو خو بل یو خبره ده ګوري realistically speaking کچره دا جنگ شوی وي او it was nuclear so would have been a disaster obviously د خطه کې خدا غټ disaster هغه چې کوم رول ادا کړی دی او کدا رول واقعي د دې دا ډیویډنډ دا کوم چې دی چې لکه we stop the war so we have saved the region دا مې حقیقت دی او نیوکلیر وار ودرول دا خو څه وړه خبره نه دی بیا دا ګوره پاکستان was clear پاکستان وی کچره if my economic line is challenged زمونږ لکه چې کوم زمونږ چې کوم نیوکلیر ډاکټرین دی هغه کې کچره تا وبه بند کړي په پاکستان so we will use it تا economic line چې کوم دی سی economic line تا بان ک we will use it کتا چې کوم دی steam roll کړل او you challenge it we will use it دا اوسم د انډیا یو دا مې کته غي په دې باندې خپل فیزیبিলিټي ریپورت جوړی چې د چې کوم د سنتاس د چې کوم سند دغه دی چې کوم ریور دی چې د من په 100 کیلومتر باندې دی کانال جوړی چې په پنجاب او پته نشته کم سټیټ سي ادي امرتسر یا دي کو سي ادي الته کې دي اغه ځکه خدای سټانس په خپل ځای دی لکه د وبو په لحاظ باندې خو هیڅ سټانس چینج نه کو اوس دا دی لکه I don't know چې پاکستان is waiting for what سوال هو دی like this is a big question so I think Pakistan is not rushing یو خبره ده تادی نه ده لکه پاکستان دا یو خیال دی چې it's a matter of years it's not a matter of a year or months کنه it will take years for obviously so might be good sense prevail in India and they realize چې this is a blunder committing it or ګوره India او Pakistan خو they are communicating with each other in the worst time
ابدام ده چې دی وخت خټول نو دې وخت کې هم ډیفینیټلی د کمیونیکیشن ویل بی دیر چېرې هغوی یا سپیس اخلي ټایم اخلي لکه دغه کوي څه کوي که نه نو که مونږ وګورو پاکستان خو دې وخت کې ډیپلوماټیکلی بلکې داسې کار دی حسن صاحب د مې نه پس راځو د خپل ډسکشن به جاري کړو کتونکو د مې نه پس راځو خپل ډسکشن جاري ساتو جی کتونکو د مې نه پس یو پیرې بیا هرکلی حسن صاحب لکه د تاسو وایي چې هندوستان پاکستان مایټ بي چې ګوري چې هندوستان مایټ بي چې دی په دې باندې دوباره سوچ وکړي او د خپل دې ته مسټیک ووایي چې کوم د سنتاس ته سپیشلي معاهده یې ختمه کړې ده او دا هغه رنګ ونه شي چې څنګه هغې دې وخت کې وایي چې مونږ کینال جوړو بټ دا دلته کې سوري دلته کې بله خبره ده پاکستان ته د هغوی په کینال جوړولو اعتراض نشته پاکستان ته به اعتراض په اوبو ودرولو یا اوبو ډایورټ کولو هماغه وایي چې سرپلس اوبه به مونږ ډایورټ کړو که نو خو دوی خو وایي لا که نه کړي خو یې نه دي که نه او لا خو لکه اوس خو دا نه دی چې هغه ووایي مونږ دې ځای نه بم ورخوشي کړو چې یاره لکه درهلې په څه ورم لکه ته بم په څه ورتاوې که نه خو لکه دې کې سوال دی بیا دې په مونږ باندې څه شي پریشر بلډ کړي لکه په دې خو موږ پوهېږو داسې ټیکټس یوزولي پریشر بلډ کول دپاره په مونږ دې څه پریشر بلډ کول نه ګوره هغوی خو ظاهره خبره ده انډیا چې کوم دی د هندوتوا چې کومه فلسفه ده خاص کر د پریزیډنټ مودي پرایم منسټر مودي هغه په دې باندې ووټ اخلي په دې نفرت باندې چېرې لکه خلکو کې نفرت پیدا کړي او بیا هغې دپاره پاکستان نه ته یو شیطان جوړ کړي غټ چېرې شیطان او دا خو هېڅ هم نه دی وایي دا خو هېڅ هم نه دې سره خو خوراک هم نشته دی دوی روټۍ هم خوري او دا چل کړي او پکې دغه باندې که نه دا به مونږ how can you starve 250 million people it's a joke چېرې لکه دا خو هغه خو دې ریټاریکلی خو هغه خلکو ته وایي که نه هغه دغه خو یې بره کړی دی که نه نو دا هغې دپاره کې او بل دا هغه انټرنل د هغې زیاتره ګوره د انډیا پالیټکس کې د ټول نه غټ میټر پاکستان الیکشن کیږي په دې باندې الیکشن د هغوی په پاکستان کېږي پاکستان کې نو باډي ډیم کیر انډیا لکه زموږ په الیکشن کې اټلیسټ دا نشته انډیا اډو څه فکر زموږ اډو څه په لکه چرم لکه هغوی تھریټ فیل کوي لکه دا یو خبره ده خلک یېرولي دي ډېر زیاته چې بس پاکستان د باندې را روان دی حسن صاحب لکه پاکستان دوی کې څه شک نشته چې ډیپلوماټیکلی ډېر ښه روان دی او دا زه نه وایم دا د انډیا چینل وي انډیا کې هغه چینل چې کم لکه لږ لیبرل او لږ د بي جے پي نه لږ هټ کې دي چې دې کې شک نشته چې پاکستان په نیپال بوټان بنگلادیش او سریلنکا او افغانستان او ایران دې کې دن نه دي خپل یو ډیپلوماټیک او څه هغې کریډټ ورکوي چاینا له هم په دې ټول کې مونږ لکه دا ټول نیبرنګ کنټریز نو وای انډیا مونږ پرېښوده چې دی پکې ایا دا څه ګوره مونږ انډیا نه ده پرېښې ما په خیال انډیا چې کوم دی لکه یوازې مونږ نه ټوله خطه یې پرېښې ده د انډیا چې کوم اټیچیوډ دی دیټ از ویری اروګنټ دی که نه لکه دې چېرې لکه زمونږ وی آر بګ نو یو آر بګ اوکې یار یو آر بګ خو لکه اټ ډزنټ مین دیټ آی شل ناٹ بی الاؤډ ټو ایگزسټ لکه ته لوی نو خو بس لوی ډېره خوره که نه ډېره څکه که نه دا خو زه خو به هم خپل آی ایم آلسو آی ایم وټ آی ایم که نه لکه که وړیکې یم او که غټ یم دا خو نه ده چې افغانستان وړیکې دی نو دی به پکې نه وي یا بوټان وړیکې دی نو دی به پکې نه ګوره د دې سره څه وشو مالدیپ دا بالکل د انډیا په غېږ کې به هر ټایم چې دوی بس وي هغه دغه به پکې سریلنکا له به چې فاینانشل مسلې رالې نو انډیا له به کل بوتا بوټان نیپال بنگلادیش وغیرہ بنگلادیش فرام د ډے فرسٹ دا د انډیا په دغه کې اوس انډین اټیچیوډ چې کوم دی که نه یا انډین ډیپلوماسي ګوره ما نن یو پوسټ کړی دی ټویټر باندې هغې دغه ما ویلي چې دا فارن پالیسي چې کومه ده که نه it shall not be discussed in the streets obviously it shall not be discussed in the street politics number it shall not be left to the emotions of the ordinary people بالکل جنون خبره ده ٹھیک شو دا په انډیا کې هم شو اسه انډیا کې دوی فورن پالیسی وړل بالکل هغه ځای کې اوس هغه یو غویلا ګرې لګیا دی د مودي والا انفلوئنسر دی هغه د ایران د وزیر خارجه نه دغه توکړه دی لکه کنزل کوي ټیک شو داسې بل څه ګوره څوک وایي چې په اسرائیل ورځه څوک ورته وایي چېرې په غزا باندې ورشه څوک ورته په دلته وکړه دا خو داسې نه کېږي که نه لکه فورن پالیسي لکه ګوره که ته وګورې بهترینه فورن پالیسي د دوی کې د منموهن سنګ وه
هغه سره اوباما الته چې هغه ټیم کې کوم هغه ممبئی وشوله 26 هغه ډېر support کړی و، امریکا ډېر هغه support کولاو کړی و. سټیټمنټ راغی چې انډیا هیز د رائټ ټو ډیفند اټ سیلف لکه دونه غټ سټیټمنټ چې انډیا کین اٹیک پاکستان لکه دا خبره پکې پاکستان ته وارننګ ورکړه پاکستان باندې پریشر راغی بالکل دې ځل چې پهلګام وشو Pakistan is a friend, India is also a friend. Pakistan is a great country, India is also a great country. د منه په انډیا کې خو په دې خندا کېږي چې مودي چې دی د باقاعده کمپین کې حصہ اخیستی دی. دا ایک واری ټرمپ دی باری کې سره خبره وه دا خبره به د انډیا او د هغې باندې چې کوم هغه یو ډېر ښه دغه دی سوالونه دا و چې کوم لیټ سپوز ټرمپ نه وی ګټلی نو بل حکومت سره خو موږ اټومیټکلی سر خوړلی و ډیپلومیټکلی خو دې ځان ډېر زیات په دې کې غرق کړو خو لکه حسن صاحب ډیپلومیټکلی که موږ ځان ته ګورو چې که موږ امریکې ته دومره نږدېوالی دی که نه او امریکا خو موږ ته پته لکه زه دا نه یم ښه خبره نه ده خو لکه ایډز بند شوي دي او اوس مونږ چې دا اوس لکه فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب چې لاړ نو اوس دی وی چې لکه مونږ هغه چې کوم د ټیرریزم د سټریټجي چې کوم دغه دی په دې باندې دي څه کاونټر ټیرریزم باندې دي څه هغه روان دی ډایلاګ خو بل اړخ ته چاینا دی چاینا خو هم زموږ نه څه سوچ دی لکه دا چاینا چې مونږ له دا جازونه راکوي دا اوس ورپسې سټیل جاز راکوي امریکا خو یې نه راکوي آیا دا مونږ څه کول غواړو مونږ درمیانه کښتۍ باندې ګرځېدل غواړو چې نه ستا او نه دا د موسٹ ډیفیکلټ کار دی چې ته دوه اپوزټ پارټس چې کوم دی ایٹ ا ټایم چې کوم دی هینډل کې خو زما خیال دا دی چې چاینیز نیو آل دیز تھنگس هغوی نه څه پټ نه دي دغه نه دي او میبي چې موسټلی دا به شیر کېږي دوی سره چېرې لکه پاکستان پالیسي څه ده دغه ځکه چې چاینا از ډفرنٹ پر پاکستان یو خبره ته کوم هغه مونږ یې که نه چې آیرن کلیډ برادرز بالکل دا یو حقیقت دی که مونږ ووایو چې our friendship is deeper than the deep seas and higher than the high Himalayas بالکل دا ټیک دی دې کې څه شک نشته Chinese are helping Pakistan is all out for China په every forum کې د Chinese دغه سپورټ کې هغه دغه نه کي پکې اوس امریکې ته لکه د جنګ نه پس لکه لایکلی زمونږ خیال دا و چې پرایم منسټر او دغه چې کوم دی چینل will go to they will visit China ځکه چې مونږ جنگ کې زیاتره سامان خو د چاینیز استعمال کړی دی بالکل خو د چاینیز په ځای باندې he prepared and he went to United States نو اوس زما خیال دا دی ما خو خپله دې باندې مخکې هم ویلاګ هم کړو چې موسٹ پرابیبلی هغه ټیم کې لا ما په خیال د ایران دا شی نو شوی کسه دا کې د ایران دا 13 باندې شو که نه 13 او که 14 داسې دغه څنګه 8 ورځې وشوه نه چې دره دې ځي نه تیره نه مخکې وجوړ ځکه چې بهره باندې خو فوجي پریډ وکنه نو دا په 11 ډیټس کې دغه نو زما خیال دا و چې یاره لکه چین سره زموږ کم نوې ډیفینس ارینجمنټس کیږي کم اکوپمنټ حوالې سره یا دغه حوالې سره نو هغه به سره موسٹ پرابیبلی جنرال منیر ویل شیر with the US counterpart چې یاره دا زموږ د چاینا سره دا مونږ لا دا F-35 نه J-35 وغیره یا کم کمیونیکیشن دی دا سیزونه بل دا دی چې جنرال منیر موسٹ پرابیبلی ما په خیال چې کم د جنگ کې پاکستان کردار and the way it was conducted no definitely the world militaries are interested in the story چیرې لکه دا څنګه دوی دا چل کړي so I think چیرې he will definitely دا خبره خو به ماغه شي چې لکه دا خو بیا ډیر انډیویجوالستیک اپروچ ته لکه کو جنرال صاحب اوبویسلی خپل یو ټایم نه پس پزي نو چې بل جنرال راځي نو آیا دا به د سیم پاتې شي دا سیم دغه پوسچر به د زموږ د اوس تا ګوره دا خو it is how you carry it over how the new man is ولکه دا خو بیا یو قسم له زه به دا وایم بیا لکه موږ په زور زیاته به بیا راشو نه نو دې ټایم کې موږ لکه زموږ پولیټیکل لیډرشپ خو موږ په سکه امر نه دا کو لکه زما په نیز خو دی وخت کې like take that he is the most powerful person but was under your the political leadership نو کو دینه پس بل جنرال راځي دی خو دوباره نه راځي دا پولیټیکل سړی خو دی نه دی پولیټیکل لیډرشپ لیډرشپ یو خبره کوي چې he was in the US he was already there if he was called by the president so we don't have any heartburn صحیح ده بس لاړه وس if the stories goes like that so okay دا خو سما کې څه مسله نشته خو if the stories the otherwise no چیرې he was called specifically
او what are the things discussed with the general by the president دا اهم خبره ده چیرې د سره اساس خبرې کړې دي فیوچر د پاره ارینجمنت کړی دي او دوی بس څنګه چې کوم دی لکه اوس دا I 100% sure چې لکه جنرال منیر سره پریزیدنت سره څومره خبرې شوې دي he will share the same with the prime minister and with the cabinet here with the defense minister ځکه چې the decisions must be taken by the political leaders obviously هم دلته په پارلیمنت کې کیږي حسن دا صاحب تمه ده چې کېدای شي راشي واپس سر ریشا هر څه پته ولګي چې سر روان دي سندي روان زل دي چې خې طرف ته خو امریکا کې اف ییر الیکشنز هم په 2025 کې دي د ډونالد ټرمپ د چې سم کیسې روانې دي ځان ته ایز ا ډیل بریکر وایي لکه هغه د اسرائیل او ایران ترمنځ هم ځان ایز ا ډیل بریکر شو کوي رشیا یوکرین ترمنځ هم کو تاسو تیر کتلی د یو میاشت د مخ کې د یوکرین چې کوم مشر دی هغه لکس پکړو په اول افیس کې کنه وجه دا و چاوي چې لکه جنگ تاسو ولین خته آیا دا صرف د کوم پولیټیکل دغه نه دی لکه ما مطلب صرف دا د سنوم دلته ګډر خوشاله او آباد کې پته ولګي دا ټوټلی پولیټیکل نریټیو نه ګوره وسه پورې خو لکه اصل کې پریزیدنت ټرمپ سغواړي اټراپی غواړي چې زخل کو ته وایم چې لوک I am the peacemaker ما دا شو دا غړم ټاپ اپ د ایجنډا واز چې کله وی چیرې په 20 جنوري کې ما په خیال when he took his off بالکل یا خبره دا و چیرې the next day I will stop Ukraine and Russia war دا به بندوم دا غدا یو خبره و سیم هغه د یا به دا نه پس په کوم دی په حماس په کوم دی will release all the hostages and the Israel و جنگ بندو نه د یوکرین جنگ بند کړ نه د غزا بند کړ نه د غزا حماس والا بند کړ وس دا د یو مقوله خدای پاک ورکړه پاکستان او افغانستان دا مونږه منو مونږه تعریف کو مونږه وایو چې دا پریزیدنت ټرمپ دا کړی دی که زمونږ نه هغه خوشحالېږي نو خو خبره ده که نه پیدا د نقصان خو یې نشته د پاکستان او د امریکې اسم 15 کاله ویری بیډ ریلیشنز اوس هغه دی واپس هغه انډیا یا دی پاکستان ار ګریټ خو لکه دی که کوم ګورو خو ما که د قرضونو فایدې براته کېږي قرضونه براته په اسانه نو بس مونږ دا د مونږ په قرض هم خوشحاله یو یاره بس سره راشي چې څوک سره کړي الله ځکه چې when your economy is دغه کنه ما وخت پرون چا ټویټ کړو ډېر ښایسته یو ټویټ یې کړو یو کس و هغه ته وی چې یاره که چېرې if you learn how to wash vegetable no then you will better serve the king ځکه چې king خو to serve the king you have to do flattery وغیرہ کنه دا کې نو که چېرې لکه serving the king چې کوم دی دا بالکل دغه سره د flattery سره خوشامدۍ سره دا یو شان دی نه هغه بل کس ته وایي چې Mr. something if you learn how to wash vegetable so you will be better in serving the king نو هغه ته وایي if I learn how to wash now if you learn how to wash the vegetable then there will be no need of serving the king لکه نو زمونږ پوزیشن دلته کې دا دی چې صحیح ده قابل دا چې افغانستان جنگ په دور کې خو د پاکستان یو اهمیت وو مطلب هغه ختمې دی نه شو مارجنلایز کېدی نه شو مجبوري مو د امریکې مجبوري وه ډایرکټ بارډر دی اسسټنس و او چې کله دا جنگ ختم شوی دی افغانستان سره زمونږ لکه امریکې په دې خطه کې خو نور داسې بیا یکدم سونه اوس چې کوم ډایرکټ انټرست کاري هغه ایران دی او دی وجه اسرائیل ده آیا دا اوس چې کوم زمونږ دا ډېر نږدېوالی دی ډونالډ ټرمپ ته لکه مونږ چې څنګه ډونالډ ټرمپ راغی مونږ ول هغه یو دغه م ورکو هغه یو چې کوم سنو مې ودې وخت کې رانځین وته شریف الله مولم ورکو دا آیا مونږ دغه د وجه نه خو نه کوو چې اوس بیا دوباره یې سره تعلقات ښه کوو افغانستان نشته نو په دې ایران کې مونږ ځان سره لکه ما په خیال زما چې څونه اوس ریډینګ دی اخو دا د چې پاکستان پالیسی چې کومه ده نیو پاکستان پالیسی هغه د چې be not be part of any war دا 2014 یا نواز شریف was in power 13 onward ما په خیال دوی دا یو فیصله کړې ده چې یاره موږ په جنگ نه پاکستان will be not part of anybody's war کله خالد هغې نه پس یمن ناغې یمن جنگ راغې and the Saudis requested us to send force and we refused مطلب چې سعودي ته ته ریفیوز کوې شي چې سعودي او زمونږ لکه بیا بل بیا نواز شریف
when he was the prime minister. او سعودي عرب سره خو د هغې او سعودي عرب سره د هغې بیا ورله Personal پاکستان هم لکه ډېر ځکه چې پاکستان او سعودي عرب ډېر یو بل سره دغه دي نو هغه ریفیوز شو. اوس دوه خبرې کېږي یا دا ده چې امریکې ته ضرورت شته د پاکستان نو ډېر خلک وي چې شته ښکاري خو یو طبقه وي چې نه پاکستان ضرورت هغوی ته نشته ځکه چې د هغوی کم یو خو به دا ده چې اټ ویل ناټ بي د فیلډ فورسز ان ایران فوج داسې نه راځي اټ ویل بي د ایر د ایور دا کم د ډیګو ګارشیا دغه څه د دلته کې یو دغه دی د کچره چې ملټري فیلډ دی دغه دیټ از اف 2-3 hours drive from Iran. نو هغه چیرې لکه هغه هلته کې د هغوی B-52 دي هغې هلته کې نه اپریټ لکه ټول هغه شته بیا ورسره جوخت چې کوم دی عراق دی په عراق کې د امریکې بیسز دي قطر دی قطر کې د امریکې بیسز دي بل طرف ته د سعودي عرب دی د سعودي عرب کې د امریکې بیسز دي ورسره چې کوم دی د سیریا ده هغې کې هم د هغوی په سپیس باندې دا کېږي جارډن دی ترکیه ده ترکیه کې هم د امریکې بیسز دي اوس دا ټول حال لکه از دیر نو بیا پاکستان ګرم ګرم بینونه ولې آیا پاکستان سره چې کوم دی لکه د دې نو زما as such I don't think so چې US will need bases پاکستانی بیسز به دغه ته ضرورت وي زما نه دی خیاله دې پر مطلب لکه تاسو خو لکه یو خبره بله کېږي لکه ګوره کله چې پلانینګ کېږي د وار نو you keep all the eventualities in sight چې anything can happen خو بیا هم لکه امریکې ته به د پاکستان د ایر سپیس ضرورت وي هغه داسې ان کیس د هغوی جهاز راځي ان کیس د هغوی پایلټ ریسکیو کوي جهاز ریسکیو کوي هیډ شي یا دغه کېږي او پاکستان ټریټري کې سپلای سکیم په کار راځي نو پاکستان ټریټري ته راځي نو چې پاکستان ټریټري هاسټایل نه وي لکه دا یو دغه کېدی شي خو لکه زه به ته یو خبره وکړم سیفالله this is a catch-22 situation بلکې زه یم چې 50-50 yes they need us no they don't need us what is the big question is after meeting with the general President tone regarding Iran is changed که د خیال د هغې نه مخکې به خبره کولې تهران کو خالی کرو فوری طور پر کوئی بات چیت نہیں بس سرنڈر کرو مکمل سرنڈر کرو سارے نیوکلیر تنصیبات انسٹالیشن ہمیں حوالے کرو دا دغه خبره د مونږ خبرې نه کو بس راځه ایران به سرک دی هغې نه بځي او دا خبره وه چې یا سبا حمله کو یا بیګاله کو یا بله شپه کو دا خبرې کېدلې چې امریکا is going to be part of the war. Exactly. What happened when Field Marshal Asim met the president and they came out of the White House so the story was different. Which they know them better. They know them better and then the White House spokesperson یا spokeswoman چې کوم دغه یو خبره وکړله چې for 2 weeks there is no plane. America after we will decide after 2 weeks. Simultaneously sara the European countries sara the Iran foreign minister Iraq چې کوم دی داغه the German foreign minister sara the French foreign minister sara the UK foreign minister sara contact him establish balki he is in Geneva and negotiating with these people. So no, you can keep that also in mind how what the general would have said to the president that he has been cooled down vis-a-vis Iran. د دوه هفتو معلومانه خبره کوو کتونکو د مینې پس راځو خپل ډسکشن جاری ساتو. جی کتونکو د مینې پس یو پیرې بیا هرکلی حسن صاحب لکه مونږ ګورو چې په دې خطه کې د چاینا اثر رسوخ هم ډېر زیات سیوا کېږي چې څنګه دې نه پهلې هم تاسو هم ذکر وکړو په نیپال کې بوټان کې پهلې به داسې کېده چې د دې ځایونو کې به چې ته حکومتونه چې کله الیکټ شو نو د هغې پرایم منسټر به ړومبې چکر وخو انډیا ته او دا بس د هغې یو رسم روانو او اوس لکه دا دې پرې حیرانتیا خبره چې اوس چاینا ته ځي نو لکه وختي ما چې څنګه وایي که نه چې پاکستان سره سره لکه دا د چاینا یو سپورټ دی چې پاکستان ډیپلوماټیکلی په دې خطه کې ځان سټرانګ کوي او د امریکې یو سټرانګ انټرسټ لکه اوسه پورې شته آی ډونټ نو چې لکه هغه جنګ خو یې ختم کړو افغانستان کې په ټیرریزم باندې د پاکستان لملا ډبول یا دی لږ ملاتړی کول امریکې طرف نه د چاینا کاونټر خو نه دی چې چاینا دلته کې امره
خپې خورې نه کي او لکه انډیا ما نه ټرای وکړو خو هلته کې جنګ ونه ګوره کړی یو خبره ده لکه انډیا هم کاونټر ټو چاینا دوی لکه یوز کوو اوس هم یوز کوي لکه دغه دا دی چې لکه ویسټ او دغه غواړي چې یاره مونږ چاینا کاونټر کو نو د بیسټ از انډیا خو د هغوی د انډیا نه ایکسپیکټیشن ډېر زیات او یې غرق توقعات ډېر زیات و بل انډیا ځان داسې پریزنټ کړی چې بس دا چین خو چې کوم دی که تاسو را سره شولی نو بس سبا به مو ټول اړو سبا به دغه یي چې اوس هغوی د انډیا د حل ولیده د هغوی د جازونه یې ولیدل او د هغوی د بیډ پرفارمنس یې ولیده چې په دلی کې د پاکستان جازونه ګرځېدل او دوی ته پته نه وه چېرې دا څه دغه دي که نه پکې نه هغې د وجې نه اوس هغې اوس لکه امریکې ته د پاکستان او د چین د تعلقاتو پته ده او دا د اوس نه دي دا د 70s کې چې کله پاکستان د چین او د امریکې ترمنځ دغه کوو نو هغه ټایم کې هم لکه پاکستان او چین یو بل ته ډېر نږدې وو لکه د شروع نه دا یو دغه دی د دې یو بل سره چې خو هغوی یو غواړي هغوی چې به کوم میجر شی غواړي چېرې پاکستان فردر نور لاندړ شي لکه څه پکې زمونږ ایسم یي چېرې مونږ بالکل د دې خطې نه ونوځو ځکه چې انډیا سره India is not a reliable in a way چې لکه تا ته ما ووایي چې the way they behave لکه دا اوس خاص کر د دوی د جیشنکر چې کوم دی په هغه باندې تا پته ډېر زیات کرټیسزم کي چې یاره هغه بس هغه جنګویسټک غونته کې دلته کې زه دا نه کوم زه دا نه کوم یو ورلډ پاور بیګ پاور بلا 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 یې لکه په کسانو باندې خپله طاقت جوړېده نو انډیا او د خبره د جاپان ډېره روسته دغه نشته دی بیا د ناروے او دغه چې کوم دی لکه د هغوی پر کیپیټل ته وګوره او لکه ستا دغه یو آر د پورسټ اف د پور ان د G7 ان د G20 کې که لکه د هغوی دغه دی پکې نو ما په خیال دی او امریکا به دا یو کوشش کوي چې یاره پاکستان چین ته مخکې لاندړ شي نور مخکې لاندړ شي او امریکې ډېره غټه غلطي هم کړې ده چې یاره لکه د بایډن دا 15 کاله یا د کله نه چې طالبان تللي دي دوی دا خطه پرېښوده نو ګوره خطه دې خطه کې خو د امریکې ډېر وایټل انټرسټ دي ایز ا سپر پاور ته څنګه یو داسې خطې نه دی چې هلته کې دس از آلموسٹ 2 بلین پاپولیشن دی 2 بلین پاپولیشن دی د ورلډ 26% اکانومي د کس دا لکه دی دغه لکه دی از ا هیوج ریجن او بیا نیوکلیر سټیټس هم دلته نیوکلیر سټیټ د کس 15 پکې نیوکلیر سټیټس دي د ټولو نه غټ انډیا ده چین دی پاکستان دی رشیا ده او ایران لکه لیټس سي سپیکولیشن خو دی کني نو اسرائیل خو دی هغه پکې کنفرم دی لکه دا خطه کې دلته کې دومره هیوي ښه تاسو سره چې کوم دی د دنیا د ټولو نه غټ لینډ ماسک مل حواله سره رشیا غټ دی تاسو سره پاپولیشن حواله سره د چین هم غټ پاپولیشن دی انډیا هم د انډیا 1 بلین 30 میلیون د انډیا دی او دغه شان دا مې 3 بلین دی ما خو 2 بلین صرف د انډیا او د پاکستان زیات وو ځکه چې دا یو 1300 دی که 1400 میلیون دی نو لکه 140 هغه شو سره 25-30 سره زمونږ دا کې نو دوه ته خدا رسي انډیا سره دا سره کې چین کې سره بل دا چې دا لکه عربین سی یا انډین اوشن چې ته مونږ وایو کنه دس از د موست ټریډډ روټ چې کوم دی د انټرنیشنل سی حواله سره نو هاو یو جسٹ لاک د ډور اینڈ جسٹ کویٹ so it was not I think good for the US chair the way they behave چې بس افغانستان مونږ چې کوم دی we are no more policing Afghanistan just they locked the door and went away لکه دا څه خبره نه بالکل اوسته یو ځای کې چې کوم دی کسان د کېنولي او ډېر ښه غټ ایسټس دي او ستال دی کې چوکیدار هغه ورشي دروازه تاله کړي او بس راشي بس ته وخیږي او لاړ شي او تا ته وي پوهېږي ورسره که نه امریکن seriously committed that blunder چې دوی جست هغه وی چېرې بس طالبانو ته مو شی حواله کړه اشرف غني تر بار لاړه اوس انګار جانې او لوار جانې زموږ طرف ته چې خلک خبره کوي چې دا انګار دی او دغه لوار دی او پوهې دی چې د اوسپنې سره څه کوي نو هغه انګار او لوار والا کیسه خو په دې کې نه نو څه چلو شو چاینیز انفلوئنس چې کوم دی د دې آوټریچ د هغوی سیوا کېده یو خو آلریډي پاکستان از کمیټډ ټو چاینیز چېرې لکه مونږ تاسو سره ما سی پیک وایي چې کوم دی دغه ځو لیټر آن د US ریئلایز چېرې لکه بیا د ایران دا مسله راله ښه میډل ایسټ نه چې کوم دی اوکې they have تقریبا 40,000 troops in middle east کنه د امریکن په دې لکه داسې دغه دی خو میډل ایسټ از میډل ایسټ هغې خپل اهمیت دی
خو in Middle East you are there just to protect Israel کنه نو هم لکه دا غټ دغه د چیرې لکه تال ته کې اوس د اسرائیل د وجه نه امریکې د ډېر لوی نقصان برازي پولیټیکل هم ډیپلوماټیک هم او فاینانس بظاهر خدا سي ښکاري چې اسرائیل د دې فارن پالیسی کنټرول کوي د اسرائیل والو خو د ښکاري خدا نه ځکه خو به د دې کاست به موس پې کوي کنه دا اوس چې کوم نقصان وشو د هغوی ګوره د هغوی سونه air defense layers چې کوم some people say there were 3 layers of air defense some say there were 8 layers of air defense so all have been broken ګوره کم بالکل د بعضې څیزونه ني هغه به ته نه کوې د هغې وجه دی چې هغې سره ستا هغه میت چې کوم دی که نه هغه شټر نه شي ګوره بفور اسرائیل ایران وار د میت واز چې هره اسرائیل باندې حمله نه شي کېدی اوس خدا شي کلیر شي indispensable د دې چې کوم دی ایر ډیفنس چې کوم دی داسې دی آیرن ډوم په داسې و چې څوک په اسرائیل باندې څوک میزایل نشي غورځولی تل ابیب کې میزایل غورځول ناممکن لګېدل اوس تل ابیب کې نه بلکې خي په تل ابیب د یروشلم ټولې وله هیټ کړي دي والله او ډېر بیډلی هیټډ اوس هغې لکه د غزه په شانتې چې هغې ویدام پکې لکه هغوی هغه شانتې چې حالانکې اوس وله څوک خبر هم نه اوري ویره وي تاسو په هغې ماشومانو جړل چې تاسو دلته ستاسو دپاره خلک وجاړي نو لکه ګوره هغه میت چې کوم دی هغه بروک شو یوه دویمه خبره دا ده نو ډاوټ آلموسټ د پرون زما پروګرام کې دغه لګیا امریکن دغه چې 800 containers of weapons چې کوم دی have been supplied to the Israel by West and US during this Gaza crisis. ٹھیک شو د ویپن کمی خو سره نشته خو فور هاو لانګ سسټین کولم دي کنه شیزونه لکه هغه سبي هغه یو شعر هم دی کنه وی کھٹی پٹی سی جولی فراخ اتنی تھی کہ ہار مان گیا درد بانٹنے والا لکه زمون خدا تب فلسطین باندې تاسو نه وسله استعمال کړل ایران سره تاسو نه استعمال کړل خو ایران از ګوره ایران از ا ډیفرنٹ کنټری ایران چې کوم دی اٹ هیز ا هیستوري اٹ هیز ا جیوګرافي اف اټس اون یو نو چې ایران سٹارټس فرام دس پلیس اینڈ اٹ اینڈز هیر کلیر لکه دا کلیر دی ایران هیز ا جنریشنز Iran has a population which is of the Iran land. If that Iran is in America, he call himself an Irani. هغه په استرالیا کې دی که پاکستان کې دی هغه ټیک ته تښتېدلی دی رار څه شوی دی ورته تپوسو کې چې تاسو څوک زه ایرانی یم خو اوس دلته کې سیټل یم لکه دلته کې سیټل یم خو که ټایم ورته میلاو شي ویل گو بیک ایگزیکټلی دیټس ناٹ د کیس اف اسرائیل نو لکه اسرائیل چې ته په ایران کې ایران هیز ا 300 400 نه بلکې ما خیال 1000 کیلومتر د هغې د پاکستان سره 1000 کیلومتر بارډر دی د دې نه غټې چې کوم دی د دغه سره دی سعودي سره دی بیا دغه شانتې تړ غټ د عراق سره او د ترکیې سره دی نور داسې د شام او د دې سره واړه واړه دي اوس په داسې حالاتو کې ته به ایران څومره بلیډ کې اور ایران تل ابیب څونه دی دوی خو چې کوم دی ښارونه جوړ کړي دي او ماډرن ښارونه دي نو هغې باندې چې یو میزایل ورشي او بل دا دی چې نازولی مي هغوی خو داسې خو چېره هغوی ته خو چا دا ویلي دي چې تا له څوک څپېړه هم نشي درکوي بهیله خو دا باور ورکړی دی بل خبره دا ده چې هغې خو صرفه چې کوم د نن نه 50 کاله مخکې یې سره چې څه شوي دي هغې تر اوسه پورې مکه یادېږي موږ سره غټ ظلم شوی دی دا اوس خو یې کتلي دي نه څپېړه نه ده خوړلې چې اوس یې وخوړه نو ما په خیال عقل به پکې هم راشي لکه تر رومر سرحده پورې چلته کوم پروټیسټ اوس روان شوي دي د نتنیاهو خلاف حسن صاحب دې خبره کې به څونه صداقت دي چې د دې میټینګ نه پهلې موږ وکړه چې پاکستان ډېر کلاو بیانونه ورکړه د اسرائیل خلاف ډېر کلاو بیانونه چې موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو او نیوکلر دغه استعمال شو نو لکه موږ به هم څه نه څه دا کوو بیا ورپسې دا میټینګ وشو آیا دا یو پاکستان ځان راوچت که پهلې یو کیس یې جوړ کړو بیلډ کړو د امریکې مخامخ او اوس چې دی لکه تاسو نه لګي چې امریکې به ورته ویلي چې لفظي ګولهباري کوئ خو ګورې جنګ ته به نه راکوزېږي لکه بظاهر خو داسې لګېده شروع کې مونږ وایو دا پاکستان هم تیار ناست دی په جنګ ورځي نو تاسو ته لګي نه چې لکه مونږ دا چې کوم بیانونه ورکوو که زمونږ This is a very crucial question. It's very important questions and mostly مونږ دا سوال اوایډ کوو پوسټ جنرل منیر اینڈ پریزیډنټ دغه وزټ چې کوم دی تاسو ګورئ د هغې نه پس وی سټاپ تھریټنینګ اسرائیل اوس خو ډېر معمولي لکه اسرائیل مونږ چې کوم دی د هغې باره کې دغه نه کوو او مونږ وی say we are with Iran yes we are with Iran we are supporting چې هر مونږ ته نو we have a
different role. Initially, we were sitting on the fringes, so we were telling Iranian, "Chera, we are with you, and we are with Iran." Dekhe se shak nishta de. لکه اسرائیل Manga wai chela ka tasu la manga gora. Sala wala chera manga topak dawlu tura dawlu de pa da de chungda masala hal ko. So Pakistan was che gamde the anti-Israel rhetorics ke che gamde ډیر زیات کمې راغلي. ډیر کمې راغلي. د مینه پس په دې باندې خپل خبره جاری ساتو. کتونکو د مینه پس راځو خپل ډسکشن جاری ساتو. جی کتونکو د مینه پس یو پیرې بیا هرکلی. اچھا حسن صاحب لکه د هر څه چې اوس روان دي دې وخت کې انډیا یو زه به ووایم چې یو بیللی ملک چې جنګ یې بیلو سفارتي توګه باندې هم هغوی هر څه بیللی دي. دې وخت کې هغوی یو گیم روان کړی دی هغه دی د مس انفارمیشن والا او هغه مس انفارمیشن کې لکه کو په دې جنګ په لحاظ دی یا د فیلډ مارشل عاصم منیر په ټریول مطلب په وزټ په لحاظ دی لکه هغه خبرې چې کم ترمنځ د ډونلډ ټرمپ او د عاصم منیر شوي دي. زه حیران یم د دې یوټیوبرانو ته کوم ځای نه دا خبرې معلومې شي او د دومره وسوک سره وي چې دې ترمنځ دا خبره شوې ده. دې امکه هغه میجر ګورو آریا که نه لکه صحیح خلک وي چې تاسو دونه انفارمیشن دی وي د رای ایجنټ شي چې سم ملک خو بیا صحیح روان شي. هغوی خو چې څه دشمنان دي پوهېږم پې سر. خو لکه د پاکستان کې زه نمونه نه اخلم خو لکه داسې صحافیان چې پیل ښه صحیح د براډکاسټنګ صحافیان اوس یوټیوبر صحافیان جوړ شوي دي اکه شیزونه کوټ کوي او هغې باندې چې دی نو هغې یو انتهایي ګنده پروپیګنډه په دې پاکستان کې روانه کړې ده. کو د عاصم منیر دی کو د اسټابلیشمنټ دی. دې ته تاسو ګورئ او بل دا شی دې ته به موږ ونس اینډ فار آل شټ اپ کال سینګ ورکو د دې خلکو دپاره پولیټیکل. ګوره لمبې خدا ده لیټس کم ان انډیا. انډیا کې دوه قسمه میډیا ده. یو هغه چې ګوډي میډیا مودي میډیا ورته وایي. هغوی خو چې کوم دی بس هر څه دی پاکستان خلاف. پرون ما ګوره د هغوی د یو فورن سیکرټري پاتې شوې ده نروپما راو ده که څه نومې دی د هغې. شي واز ټاکینګ کوایټ سینس. هغې یو خبره کوله ګوره وی دې وخت کې سچویشن داسې دی چې واقعي مونږ ته چیلنجینګ دی. او د مایکل کوریلا خبرې کوم چې سنټ کام جرنل دی د هغه نه پس دا ټول څه چې کېږي نو مطلب دا دی چې یاره مونږ څه کوو د هغې اپوزټ کېږي. مونږ پاکستان پرزنټ کوو ایز ا ټیررسټ سټیټ ایز ټیررسټ اسپانسر کنټري. دنیا هغه چې کوم دی هی از د چیر اینډ هی از د وایس چیر اینډ هی از د خبره د اگین د دریو کمیټې دی ډیپټي چیر اف ټیرریزم ریلیټډ کمیټیز لکه دا هغه یو خبره کوي. مونږ وایو پاکستان دا دی امریکا وایي پاکستان از ا ونډرفل فنومینل دا خو هغه سیری یو خو دا نان سیریس دی تاسو نمونه واغستل هغه هغه سټایل ته ګوره لکه انګری ینګ بوای چې لګیای لکه کہ پتہ ہے کیا ہوا اس طرح میں سا بے سا لگی په باندې نه لکه دغه دیز ار نان سیریس. زمونږ دا کم کسان چې دي کنه ګوره یو د کې الریډي حقیقت دی. زه به یاد کوم لکه لیټس سے دیر از ا ون کالډ موحید پیرزاده. تا ته چې موحید پیرزاده واز پیمپرډ فار 5 years by our establishment by our military. هغه او دغه ښځله دوی یو میکسینو ګلوبل ویلیج په نوم باندې ته نن ماله به ریګولر راته زه ما ته یو دوه بدل ما پکې لیکلم کړو ما ته ویلینګ وو هغې and they was paying very well. هغه کې چې څومره اشتهارات په وو هغه به د عسکري بینک FWO NLC عسکري سیمنټ فوجي سیمنټ عسکري یوریا عسکري پلانا او its paper was just like a glass. لکه دومره های کوالټي پیپر ځکه چې اټ واز ډن بای ځکه خو بعضې ټایم کې وایم لکه ما هغه ټایم کې یو خبره کړې وای ما ته کسان وای یو آر کالینګ می دیر آر ډفر جنرل ان آر ملټري شته دی لکه دے کانټ تھنک بیانډ د لاین. نو ګوره موحید پیرزاده دوی پیمپرډ که دوی تیرا وسته سړی ته جوړ که د هغه چې کوم دی هغه کس و چې هغه لاړه د پلار مړو د مړ پلار نه چې کوم دی ګوته ولګوله او هغه and they washed his dirty linen. دې خلکو زمونږ دې اسټابلیشمنټ زمونږ دې جرنیلانو لیټس کال اټ ا سپیډ دې کسان this Imran Riaz he was pampered. Exactly. He was pampered to such a level هغه هر څه ورکوه هغه دغه کوه like it is just like a monsters. The monsters چې جوړ کړه د دوی یا د other one مجاهد جوړ کړی another one was چې کوم دی لکه نوم به نه اخلو بلا شي دی او داسې لږ نه دي got killed کنه هغه ټول د دې د لاسو نو دا دوی په خپله باندې کړي
جوړ کړي خپل لکه دوی په خپله جوړ کړي دي که زه درته وایم په دې کې یو ګوره دغه یو نوم چې دونه سګنیفیکنټ نه دی باجوا به وي چې زه سهار پاسم زه مخکې د ده ویلاګ ګورم دونه امپورټنت that is why I am calling these like the journals the duffer journals چیرې تاسو دومره سوچ نشئ کوئ چې د یو سمال صرف د دې دپاره چې مونږ نواز شریف بدنام کو صرف د دې دپاره چې مونږ بېنظیر یا پیپلز پارټي بدنام کو بېنظیر unfortunately he martyred in 2007 نو خو پکې خیر دغه شوله د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د دې ډسکریډټ کولو دپاره د نواز شریف د دغه کولو دپاره these military race these people جوړ کړ ټول لکه دا جنرال سو زمونږ آصف غفور he was the architect of these people اسه ټول نه کنسیډر کیږي ګوره دا ټول شی هغه کړی دی لکه دا خو څه پورې لکه وایم کنه he was a very good orator I know him very well and I have a lot of respect for him لکه چې he came visited our office for almost 7-8 hours and he met with us and he talked لکه هغې خو دا هم د هغې لیګسي ده چې دیز پیپلز دا نن چې ته کومې خبرې کوې اوس دوی لی چل نه ورځي ځکه چې دیز پیپلز ور ناټ میډ by me by you by یا په خپل هم نه دي جوړ شوی they make them like that catapult them to these positions دا یو خبره ته کوم اوس هغوی دا دی چې هغوی لاړل اوس هغوی چې کوم دی هغوی ته پته ده ګوره ته چې ما سره دغه کې نو اوس خو دې پیژنم they knew him دوی پیژني چېرې لکه دا د دوی څه پوزیشن دی که نه نو د دې خبره دا ده چې هغوی دا پیژني یاره چې پیژني نو چې پیژني په دې کې لکه دا دغه پکې نشته نو ځکه زه ته وایم چې فوج په دې حوالې سره یا فوج نه جرنیلان چا چې دا جوړ کړی د هغې نه اکاونټیبلټي پکار ده چېرې تاسو د دوی څه سی وي کتلې به او بل لکه چې تاسو دا اوس لکه ما خپله یو پرون کتنه هغې د انډیا مکه خبر د انډیا والا چې کوم پوسټ سي یا د آرټیکل دی کوټ کوي او بیا وایي چې دا د انسر کی لکه ولې د مونږ انسر کو سوال دا د دومره پاتې شو چې اوس په مونږ دا یو صافي به خبر ولي کې مونږ کړی دوی دی بل خبره دا ده let the Indians say what they want I have to say my own word exactly لکه ګوره Indians are هغوی چې کوم دی they turn their defeat into a victory narratively we are turning our victory into a defeat this is the difference بالکل لکه کومنګ وګورو نو هغې ټوله دنیا ومنل ایون پرون نه بل پرون به تاسو کتلی چې د فرانس چې کوم دغه د مکرون دی نو هغه وی رفال از کالینګ که نه دونه مجبوره شو چې اوس د هغې اډورټیزمنټ یې په هغه باندې سټارټ کړی دی لکه د رفال دونه بېزتي وشوه خو لکه زمونږ دا خلک چې کوم دا عناصر دي نومونه اخیسته زوري نه دي خو لکه هغې اوس دا زمونږ په زوره یو ډیفیټ جوړوي جسټ ټو سیټسفای دیر ایګو او جسټ د دنیا ته یا پاکستانیانو ته ویل چې وی ور رایټ که نه او په دې کې دننه د ټول ملک امیج خرابېږي ډېره مننه حسن صاحب کتونکو څنګه تاسو وکتو اوس د ایران او د اسرائیل جنګ خو بخیر پته لګي دی نه باندې لکه پیشن ګویانې ورکول خو لکه زه به یم